أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. نننی درس کے انشاءاللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 اور 5 آیات نمبر 39 40 41 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي ذالک مما، دا د حکمت دا کمی خبرې چې مخکې تېرې شولې، الله وایي دا د هغه نه دي اوحا الیک ربک من الحکمه، چې وحی چې نو هغه کړي د ستا طرف ته چې نو هغه رب من الحکمه د حکمت. نو دا کمی خبرې چې تېرې شولې دا خبرې الله جل جلاله سنه نو هغه د حکمت خبرې د الله ستا طرف ته چې نو هغه وحی کړي ده. اوس دغه د حکمت خبرې چې نو هغه کمی وي، نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې لا تجعل مع الله الها آخر نواخلا، او تر دې آیات پورې چې نو هغه آیات نمبر 39 پورې دا 18 آیاتونه دی، او په دې 18 آیاتونو کې الله جل جلاله چې نو هغه دغه ټولو ذکر چې نو هغه وکړلو. نو الله وی دا چې نو هغه د حکمت خبرې دي. اوس دې کې چې نو هغه کومې خبرې وکړې شولې، په دغه خبرو باندې تاسو خپل عمل راولئ، کم چې د کولو دي د هغه وکړئ او کم چې د نه کولو دي د هغې نه ځان وساتئ. دغه شانتي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تفسیر مدارک کې چې نو هغه لیکلي دي او خازن وانو کې هغه دا 38 آیاتونه چې کم ذکر شول د دې ځای پورې، دا آیاتونه الله رب العزت تورات کې هم را لېږلو. تورات کې چې کم الله رب العزت موسی علیه السلام لکم الواح ورکړول، په هغه الواح کې هم دا خبره چې د دې شروع هم نو هغه په توحید سره شی و، د الله سره شریک ما جوړوي، لا تجعل مع الله الها آخر، او د دې اختتام هم نو هغه په دې سره شو، یعنی په شروع کې هم دا چې د الله سره شریک ما جوړوي، الله وحده لا شریک له وګڼئ، او په آخره کې هم دغه خبره چې د الله سره شریک چې نو هغه ما جوړوي. نو معلومه دا شوله چې د الله رب العزت وحدانیت، الله رب العزت توحید، دا د ټولو کارونو د حکمت چې نو هغه جړله ده. د دین بغیر انسان یو عمل چې نو هغه هم قابل قبول هغه نه دی. نو ځکه الله وی فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا، نو بیا به وغورځولی شي تاسو چې نو هغه په جهنم کې ملوما مدحورا چې نو هغه ملامت کړی شوی او مدحورا شړلی شوی. نو او مخکې هغې آیات 22 کې چې نو هغه فتقعد مذموما مخذولا، بیا به تو کښېنې چې نو هغه بدحاله مخذوله او بې مددګاره. نو ګویا هغه کمه درجه وه او دا چې نو هغه غټه درجه، تو به ملامته وي، بیا ستا ملامتیا چې نو هغه به ختمېږي نه. مدحور تو به چې نو مردودې رټلی شوی د الله د رحمت نه به چې نو هغه لرې شي که چېرته تا د الله سره شریک جوړ کوم. اللهم احفظنا. افاصفاکم ربکم بالبنین، اوس دلته الله وایي چې نو آیا غوره کړی تاسو الله رب العزت په زامنو سره، یعنې ستاسو دپاره الله پاک زامن غوره کړي دي. واتخذ من الملائکة اناثا، او الله رب العزت چې نو هغه نیولې دي فرشتې د ځان دپاره لوریانې. انکم لتقولون قولا عظیما، بېشکه تاسو چې نو هغه خبره کوئ داسې خبره چې هغه ډېره لویه سخته خبره ده. د دې هم مخکې چې نو هغه وضاحت څو پیرې تېر شو چې دوی به چې نو هغه کله به چې نو یهودو دا ووایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی و، عیسایان وی چې نو هغه عیسی علیه السلام د الله زوی و. نو د مکې مشرکانو چې نو عربو دوی دا خبر وکړه چې دا فرشتې چې نو هغه د الله لوریانې دي.
نو الله دا عجیبه فلسفه ده. یو خو تاسو د الله د پاره اولاد ثابتوي، الله وی زما د پاره اولاد شته نه. نو یو ظلم مو دا دی، او دویم ظلم مو بیا دا دی چې د اولاد د الله د پاره اولاد ثابتوي، نو هغه اولاد چې دغه د هیڅ کار هم نه دی، جنکۍ چې دی نو هغه دی، نو په خپله د ځان د پاره ښه غواړئ او د بل د پاره الله د پاره چې دی نو هغه کمزوری. داسې مخلوق لکه څنګه چې مخکې غالبا صورت ابراهیم کې تیر شولو، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، نو الله وی چې دوی د پخپله په دغه باندې زیری ورکړی شي چې ستا لور شوې ده، نو دې چې نو هغه مخې تک تور شي، د غصې نه چې نو هغه ډک شي او خمجن شي. نو د الله د پاره تاسو داسې غوره کوئ. هندوستان کې په هغه وخت کې چې کله دا چې نو هغه یو ولو، نو په هغه وخت کې د دې دا چې نو امریکې یو لوی پادری چې نو هغه فاونډر د هغه چې نو هغه نوم ولو، او دغه ظالم ته چې نو هغه ډېرو ژبو باندې مهارت و، 32 ژبې چې نو هغه دله ورتللې. نو د کار دا و چې مسلمانان چې نو هغه به بېدینه کولو. خو الحمدلله هر وخت کې الله جل جلاله د دې دین حفاظت چې نو هغه د علماو پوجا کړي. نو په هغه وخت کې چې نو هغه 3 تنه د علماء دیوبند ډېر لوی حضرات، مولانا رحمت الله ګیرانوي رحمت الله علیه، مولانا وزیر خان رحمه الله او مولانا ابو المنصور رحمه الله، دوی چې نو هغه د دغه سړي مخنیوی چې نو هغه وکړل او په د باندې کتابونه ولیکل او د سره لوی لوی چې نو هغه مناظره وکړي. نو دی یو پیر چې نو هغه دغه پادری فاونډر چې نو هغه د سچل وکړو چې د دهلی چې نو هغه شاهي مسجد مخې ته چې نو هغه وردیدلو، او په هغې کې چې نو هغه دا خبرې کولې چې الله رب العزت د پاره چې نو عیسی علیه صلات وسلام د الله زوی دی الیاذ بالله، او عیسی علیه صلات وسلام منجي دی، نجات ورکوونکی دی، دی به مونږ چې نو هغه د الله پاک نه خلاصوي. نو الله جل جلاله څه وخت پورې انسان له عقل او مهارت ورکړي، خو چې کله بیا الله پاک رسوا کوي نو په هغې کې ټایم هم نه لګي. اوس په بړ لګیا دی، په چغه چې دی نو هغه لګیا دی، فصاحت ولا الله پاک ورکړ او د خولې چې نو هغه ډېر تیز و. اوس په دغه ځای کې چې دی ډېر په چغه لګیا دی دغه دی، او ما سره چې څوک په دې باندې بحث وکړي او مناظره وکړي او دا خبرې کولې، خلک ورته راغونډ شولو. که خیال یې کړی چې بازار کې لاغه یا څه چغه یا خبر دا شي چې ټول خلک ورته راځي، مسلمانان پکې هم دي، هندوان پکې هم دي، سیکان پکې هم دي. اوس په دغه ځای کې یو سړی دی، هغه په بټ کې چې نو هغه ډینې پخی لور ورسره دی، هغه ورسره لګیا دی. اوس چې هغه د ډېرې خبرې کړې دي او بیا دغه شان وي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا دی او دا دلیل دی او دا خبرې وکړي. هغه بټ والا سړی پسې رالو، ساده سپاده سړی، چې کله رالو هغه خپل هغه لور ورسره دی، کوم چې هغه نینې پې داسې اړوي. زه هغه ورته پادري صاحب دا راته ووایه چې عیسی علیه السلام د رښتیا د الله زوی دی؟ وی او وی د الله څو زامن دی؟ وی صرف دغه یو زوی دی. نو بیا خو چې نو هغه زه الیاذ بالله د الله نه ښه نه یم، ته چې د کم خدای خبره کوي. هغه یې څنګه دی ته ښایي؟ نو وی زه په بټ پانچنیانو نینې خرڅومه د ډوډۍ 4 مینه کېږي، زما 14 زامن دي، او ته د خپل خدای دومره دعا کوي او د هغه ایله بیله یو زوی دی. بس په هغه ځای الله رسوا کو، د هغه ځای نه وتښتېدو. نو الله وایي تاسو افاصفاکم ربکم بالبنین، تاسو د خدای د پاره چې دی نو هغه خدای خو د دې نه پاک دی. الله رب العزت ځکه چې کوم ځای کې توالد او تناسل وي نو په هغه ځای کې ضعف وي، او الله رب العزت چې نو هغه د ضعف نه چې نو هغه منزه او پاک دی. نو ځکه الله وایي انکم لتقولون قولا عظیما، تاسو چې نو هغه دا ډېره لویه خبره کوئ چې د الله په ذات باندې چې نو هغه داسې دروغ جوړوئ. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، الله وایي مونږ چې نو هغه رنګ برنګ دلیلونه بیان کړي دي فی هذا القرآن، په دې قرآن پاک کې، لیذکروا د دې دپاره چې خلک د دې نه نصیحت واخلي، دوی چې نو هغه پوه شي په دې باندې چې نو هغه دوی نصیحت حاصل کړي او د الله جل جلاله ذات علی هغه چې نو هغه په خپل ذات او صفاتو کې چې نو هغه یو وګڼي. وما یزیدهم الا نفورا، الله وایي نه زیاتې دوی له دا قرآن الا نفورا، سوا چې نو هغه د نفرت نه. دوی نور هم چې نو هغه سوره د الله د طرف نه دوی ته وضاحت راسي، دلایل راځي، دومره د دوی نفرت چې نو هغه نور هم سوا کېږي. مخکې چې نو هغه تقریبا هم 4-5 پیرې تقریبا دا خبره تېره شوې. سوال جواب کې موږ ویلي چې قرآن خو الله پاک هدایت را لېږلی دی، نو د دوی ولې چې نو هغه ګمراهي او ضلالت پې سوا کېږي. قرآن خو الله پاک د انسان د ښودنې، لکه اوس دغې نه مخکې هم در شوي ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم،
نو دې کې چې نو هغه تیر شول ده نو چې داسې دي نو ولې دوی نفرت دغه کوي نو شیخ سعدي بابا رحمه الله چې نو هغه په ښکلي انداز سره د دې چې نو هغه جواب ورکړی دی هغه خپل کتاب ګلستان د هغه مشهور معروف کتاب دی ګلستان بوستان کریمه داسې کتابونه پارسۍ کې دي نو پای کې د هغه نو هغه یو شعر ویلی دی او په هغه شعر سره چې نو هغه د دې چې نو هغه جواب ورکړی چې دوی د نفرت ولې سیوا کیږي نو شیخ سعدی بابا رحمه الله فرمای باران کې در لطافش طبعش خلاف نیست باران کې در لطافت طبعش خلاف نیستو وی د باران چې دی نو هغه په لطافت او د هغې په عمدوالي کې د دې په باران په طبیعت عمدوالي کې دې کې د هیچا چې دی نو هغه خلاف نشته چې باران یو ښه شیز دی د خدای نعمت دی در باغ لاله روید و در شوری بوم وخص در باغ لاله روید و در شور بوم واخص وی چې نو هغه د ځمکې پورې خبره ده چې په باغ باندې وشي ښکلې ځمکې سربې ځمکې پټې باندې وشي نو په هغې کې ګلې لیلا چې دی نو هغه او دغه شانتې ښکلې ګلونه چې دی نو هغه پرې راوټوکېږي راوخیږي او چې په شړه او بنجره ځمکه باندې وشي نو په هغې باندې کانټهدار دا چې دی نو هغه غنو واله واښه او دا شیزونه موږ چې ورته مرکونډۍ وایو نو مرکونډۍ او دا شیزونه چې دی نو راشي اوس په باران کې خو عیب نشته باران خو ښه دی خو لاندې د ځمکې صفت چې دی نو هغې کې عیب دی نو چې ځمکه کم صفت والی هغه شانتې چې نو هغه خپل بهر ته چې نو هغه اظهار وکړي نو دغه شانتې قرآن خو صرافه هدایت دی الله وایي موږ بیان کړی په دې کې دلیل د دې لپاره لیذکروا چې نصیحت حاصل کړی شي خو ښکته د زړه پورې خبره ده اوس چې کم نیک انسان وي مسلمان وي صالح وي نو د چې قرآن راشي د قرآن علوم راشي نو د ظاهر د هغې متعلق برابرېږي ظاهر باندې چې نو هغه د ده باندې د تقوا اعمال د چې نو هغه په د ظاهر شي او چې کله په زړه کې خباثت وي کفر وي یا چې نو بېدیني او فسق و فجور وي نو دې دغه اوري هم خو د په هغه خباثت چې دی نو هغه نور سوا کېږي الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي ذالک مما یعنی دا په هغې خبرو کې دی اوها چې وحی را لېږلې ده الیک ستا طرف ته ربک ستا رب من الحکمت د حکمت نه ولا تجعل او مه جوړوه مع الله د الله سره الها آخره څوک بل معبودو فتلقا چې بیا به ته وغورځولی شي فی جهنم په جهنم دوزخ کې ملوما ملامته شوې مدحورا شړلې شوې رټلې شوې افاصفاکم ربکم آیا غوره کړی تاسو ستاسو رب بالبنین زامنو دپاره یعنی په زامنو سره واتخذ من الملائکة اناسا او نیولې دي فرشتې یعنی د ځان دپاره اناسا لوریانې انکم بېشکه تاسو لتقولون وایئ قولا خبره عظیمه ډېره لویه سخته ولقد صرفنا او یقینا مونږ بیان کړي دي رنګ برنګ فی هذا القرآن په دې قرآن پاک کې لیذکروا چې دوی نصیحت حاصل کړي وما یزیدهم او نه زیاتی دوی لره یعنی دا قرآن الا نفورا مگر نفرتو